ډي اس پي رستم سرکل اشق حسین خان د سټام فروشانو یو غونډه رابللې وه چې پکې د رستم سره تعلق لرونکو سټام فروشانو ګډون کړی و. ډي اس پي اشق خان غونډې ته د وینا په وخت وویل چې د سود انډرپلو والو ترمنځ به هیڅ قسم سټام نه لیکي ځکه چې سودخور او انډرپلې کوونکي د معاشرې ناسور دی. د دې ناسور په خاتمه کې د عام ولس او سټام فروشان د پولیس سره تعاون وکړي. سټام فروشو ډي اس پي اشق حسین خان ته باور ورکړی او ویلي دي چې موږ به د سود انډرپلو والو ترمنځ هیڅ قسم سټام نه لیکو. مونږ نن په نوي تاریخ کې د ډي اس پي صاحب سره اشق صاحب سره چې کوم دی ټولو سټام فروشو چې کوم دی میټینګ وکړو. په میټینګ کې دا خبره وشوله چې زموږ په علاقه رستم کې چې څومره هم دغه دي سودخور دي انډرفلو والے دي نور غلط خلک دي د هغې لپاره زموږ دا ملګري چې څومره هم دي په دې علاقه کې تحصیل رستم کې هغې به بیخي سټام بالکل نه لیکي او د ځمکو باره کې د ګاډو باره کې هر څنګه دي او دغه انډرپلو والے دي دا ټولو دي به نه لیکي. کوم سړی به یې لیکي او په خپل ذمهواري او هغې نه پس سره مونږ چې کوم دی صاحب چې کوم دی هغه انفام کوو هغې به کاروایي د هغې خلاف کوي. نن دلته ډي اس پي صاحب د سټام وینډرانو تحصیل رستم میټینګ راغوښتی و د دې حوالې سره چې دلته کوم کسان دي سټامونو لیکي د سودو یا د انډرپلو وغیره نو په هغې کې هغې د میټینګ کې دا خبره وشوه چې نن تاریخه پورې کو چا داسې لیکلي نو هغې هم بد کړي دي خو آینده دله زه وارننګ در کوم کو کومو کسانو دا سټام ولیکو نو د هغې خلاف به زه کاروايي هم کوم پرچم هم کټ کوم. څومره کسان چې دلته کی دي او د سټام فروشان دي څومره نو هغه سټام فروشانو ته هم وایم ده چې داسې کسان تاسو له راځي نو بالکل د انډرپلو والا او د سود والا دي له به تاسو سټام نه لیکئ او هغې ته هم دا وایم چې تاسو مهرباني وکړئ دلته کې مونږ بالکل مه راځئ سټام دپاره ځکه مونږ دا سټام نه لیکو. الریډي په مونږ باندې پابندي لګېدلې ده. ډي اس پي صاحب وارننګ راکړی دی چې تاسو به دا سټامونه بالکل نه لیکئ. ډي اس پي اشق خان وویل چې د معاشرې نه به د دې ناسور خاتمه کوو ځکه چې دوی د انساني ژوند سره لوبې کوي. ولس دې موږ ته نشاندهي وکړي موږ به د اطلاع کوونکي څغیاراس کې ساتو. د کیمرا ټیم سره عمر خاکسار رستم نیوز مردان.